سره جی دویم ریپورت چې کوم دی 13 ورځ سفیر پاکستان هیز ایکسلنسی احمد فاروق د سعودي عرب د کرکټ فیډریشن صدر هیز ایکسلنسی شهزاده سعود بن مشال سره چې کوم دی لیده کاته کړي دي. راځئ چې وګورو دا ریپورت. सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक ने सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशाल से मुलाकात की है। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन ने पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक का खैर मकदम करते हुए सऊदी अरब में बतौर सफीर तैनात होने पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर दोनों के दरमियान क्रिकेट के अमूर पर गुफ्तगू की गई और क्रिकेट के फरोग के लिए दोनों ममालिक के दरमियान तावन बढ़ाने से मुतल्लिका तबादला ख्याल हुआ। जी कतुनको په پاکستان کې په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر هیز ایکسلنسی احمد فاروق او د سعودي عرب د کرکټ فیډریشن صدر شهزاده سعود بن مشال 13 ورځ ملاقات کړی دی. په ملاقات کې د کرکټ حوالې سره د دواړو ملکونو په تعاون باندې خبرې شوې دي او دا اراده شوې چې سعودي عرب فیډریشن چې کوم دی د کرکټ د پرمختګ لپاره انټرسټډ دی په سعودي عرب کې او دغه لپاره د پاکستان چې کوم د کومک یا د پاکستان امداد چې دی نو د کرکټ حوالې سره دغه ډیر زیات مهم به وي چې سعودي عرب کې د کرکټ د فروغ لپاره د پاکستان کرکټ بورډ او پاکستان حکومت په هر قسم تعاون کوي.